عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو، رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت او رسالت د ملاوېدو نه مخکې بغار حرا ته تلو. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی حبب الیہ الخلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت گزینی سے محبت تھی. پیغمبر علیہ السلام بے آواز ناست دا خوخول دے بارہ کی تذکرہ ذکر شی ہوا. خلوت یو جلوت وی نہ خلق په مخ کې ناست خلق سره معاملات خلق سره ملاقاتونه یو خلوت وی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په دغه وخت کې کفر و شرک عام، بت پرستی عام و او د ځمکې هر یو خطه چې الله جل جلاله پیدا کړی دا او په دې انسان پیدا کړی دی، هر طرف ته په هغې باندې نجاست او خبث د کفر و شرک هغه کېدو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه د نبوت نه مخکې د دې ټولو څیزونو نفرت، د دې نفرت د وجې نه به یوازې والی تنهایي د دې خلکو نه بېرېدل دا خوښول. دې نه دا خبره علما فرمایي معلومیږي چې کومه معاشره کې فسق و فجور کېږي، ګناهونه وي، خلق په معصیاتو کې مبتلا وي، په مختلفو غیر شرعي خبرو کې خلق مبتلا وي، د هغه ځای نه تبعید ورسره نفرت کول، په زړه سره د هغې نه نفرت کول، دا مسلمان صفت دی، د مؤمن صفات دی. هغه غیر اسلامی معاشره کې هغه اعمال او افعال، هغه رسومات او بدعات خوښول که یو سړی وتی نشي بالفرض دی تلی نشي د هغې نه، لیکن نفرت کوي د هغې نه، نفرت کوي، دا د ایمان صفت دی. او که یو سړی په زړه سره هغه څیزونه خوښوي او اخلي او دی ترې نه نفرت نه کوي، یا یې خوښوي نه خو نفرت ترې نه کوي، دا غیر ایمانی او غیر اسلامی صفت دی. دغه کس دی د خپل ایمان خبر واخلي. یو دویمه دا چې د خلکو نه ډډې ته کېدل د خپل اصلاح دپاره، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه را روان دی او دا سنت دی. که چېرته د یو سړي په معاشره کې اصلاح نه کېږي، په معاشره کې اصلاح نه کېږي، نو دته پکار دی چې د لږ وخت دپاره دی د معاشرې نه وځي او دی خپله اصلاح وکړي. که په معاشره کې د ده ایمان ته، د ده مذهب ته، د ده اعمالو ته نقصان رسي، نو دی د ډډې ته شي. تاسو ګورئ نه چې اوس هم په رمضان کې اعتکاف مسنون، هغه سنت دی په وروستۍ عشره کې، او د هغې نه علاوه نفل اعتکاف ټول کال شته. په اعتکاف کې په اعتکاف کې سړی د خپل اهل و عیال نه، د خپل ټبر نه، د خپلو بچو نه، د خپلو عزیزانو نه، د ټولو نه جدا شي او جومات ته بستره راوړي، په جومات کې پروت وي. او د اعتکاف بنیادي شی دا دی چې د جومات نه به نه راوځي، او که د جومات نه ووتې بغیر د شرعي ضرورت نه، نو ستا اعتکاف هغې سره ماتېږي. او شرعي او طبعي ضرورت دا دی چې اودس دپاره وځي، او شرعي ضرورت دی دا دی چې په هغه جومات کې د جمع مز نه کېږي. 5 وخته مز پکې کېږي، لیکن د جمع مز نه، نو د جمع مز دپاره جومات ته تلی شي چې څنګه مز وکړي نو فوراً به واپس راسي. لیکن دغه جومات کې به ته پروت یې شپه ورځ، خلک خو به مز وکړي نو بیا به ترې لاړ شي، جومات به خالي او ته به په هغې کې پروت یې. دلته کې الحمدلله د شپې د جمعې په شپه باندې نفلي اعتکاف کېږي. د دې اعتکاف مطلب دی چې کوم ملګري په هغې کې حصه اخلي. نفل اعتکاف ټول کال جایز دی. تاسو چې جومات ته رادننه شئ نو دغه وخت کې کم از کم چې سړی څومره وخت تېروي دا نیت وکړي چې زه د اعتکاف په نیت باندې دلته وخت تېروم. نو په جومات کې مز هم وکړو، په جومات کې ذکر و اذکار هم وکړل، په جومات کې تلاوت هم وکړو، په جومات کې واعظ و نصیحت هم واورېدو، مسایل هم واورېدل، او هغې سره سره د اعتکاف د اجر و ثواب هغه درته بیا میلاوي.
نو اعتکاف کې سړی د دنیا نه د علایقو نه عوایقو نه د هغې نه کټ شي الله جل شانه سره یې تعلق شي. دغسې که یو سړی د معاشرې نه وځي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د معاشرې نه وته. بلکې په دې مجمع کې به علما ناست دي. ابو داود شریف کی روایت تے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د نبوت نفس هم سو ورځو دپاره یو 3 ورځو دپاره بهر لاړ. په ابو داود شریف کې حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ام المؤمنین ته فرمائی چې ما ته سورلی تیار کړه او په هغې باندې سامان کېده د خوراک څښاک. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مو فرمایل چې ګوره دې سورلی سره نرمي کو. نو ما ورته تیار کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم به ووت 2-3 شپې 100 شپې به بهر وکړي. دا د نبوت او د رسالت نه پس نو دا اعتکاف دا شته. بل طرف ته الله جل شانه په قرآن پاک کې فرمایي لا رهبانیت فی الاسلام. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا رهبانیت فی الاسلام. قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي ورهبانیت ابتدعوها. هغه رهبانیت چې دوی خپله جوړ کړي. په اسلام کې رهبانیت نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د رهبانیت ترجمه دا کوي چې ته مخلوق خدا پرېږدې، علاقه پرېږدې، کور کلی پرېږدې، ځنګل ته لاړ شي. دې نه مراد هغه رهبانیت دی چې په هغې کې ته د ښځې حقوق تلف کې ضایع کوي، د اولاد حقوق تلف کې ضایع کوي. تا باندې د چا حقوق دي هغه ضایع کوي، د هغې تپوس پوښتنه نه کوي. په دې انداز باندې کور پرېږدي چوټ. لکه نن سبا د دې مثال په بت مت کې شته. بت مت باطل مذهب دی، کافر دی. په هغې کې دا رهبانیت شته دی چې ځنګل ته لاړ شي، کال 100 کال هلته تېروي، نه واده شته نه نور څه شته. که وي یې نو هغې سره تعلق پرېږدي، مختلفو طریقو سره کوي. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه مخکې په نصاراو کې دا شی موجود و چې هغوی به بهر لاړل نو بیا به یې د ښځې د بچو د هغې پوښتنه نه کوله. دې ته ویلی کېږي رهبانیت. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو څو صحابه هغوی په خپله کې جمع شول، مشوره یې وکړه. په هغې کې یو عبدالله ابن عمر ابن عاص رضی الله عنه دی. بخاري شریف کې د هغه تفصیلي واقعه ده، زیور کوي دی سپینګیري ته. بخاري شریف کې تفصیلي واقعه ده. وی دی وی چې ما ته پلار واده وکړو، په ښه کورنۍ کې راته واده وکړو. نو یو ځل مې پلار د خپلې انګور نه تپوس کولو چې بچی څنګه حال دی او دا خاوند دی سره د وخت څنګه تېرېږي، څنګه دی خاوند دی ستا وخت ورسره څنګه تېرېږي. نو دې انګور ورته وی د عبدالله ابن عمر بن عاص بیبي چې ډېر ښه سړی دی، عبدالله ډېر ښه سړی دی، ډېر تقوادار دی، دینداره دی، خو تر اوسه پورې ما څخه نه دی نږدې شوی. هغه تپوس ترې نه وکړو. نو دا یو څو کسان جمع شوي وو، دوی مشوره کړې وه. وی چې مونږ خو عبدالله ابن عمر ابن عاص د ده او د پلار په منځ کې 12 کاله فرق ته یاد ساتئ. د ده پلار عمر ابن عاص هم مسلمان دی، صحابي دی، عبدالله ابن عمر هم مسلمان دی، صحابي دی. او د 12 کالو په عمر کې او پلار چې الله جل شانه ته دا بچی ورکړو. یو روایت دا دی. نو خبر لاړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اطلاع لاړه چې عبدالله ابن عمر د سره نور ملګري دي، دوی خو بالکل هر څه پرېښي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دی راوغوښتو. تپوس یې ته وکړو. یو وی چې زه خو به ټوله شپه الله ته ولاړ یم بس، بل وی زه به واده نه کوم، ښځې ته به نه نږدې کېږم، بل وی چې د ورځې به مې روژې مسلسل به زه روژې نیسم. د عبدالله ابن عمر ابن عاص واقع ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زه ځان ته نږدې کړم، ما ته وایي او لاس یې راباندې کېښود چې تا دا خبرې کړي دي وی چې نو ما ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما ته نه ګوري، زما په زندګۍ کې په طرز حیات کې تا دپاره اسوه حسنه ده. زه روژې نیسم او افطارم کوم، روژې کوجه کوم، زه د الله جل شانه عبادتم کوم، او دې سره سره چې کوم دی نو ښځې مې هم دي، هغوی سره تعلقات هم ساتم، ازدواجي حقوق هم د هغوی ادا کوم. زه د شپې الله جل شانه ته ودرېږم، عبادت هم کوم او خوب هم کوم.
نو دی وی چې مونږ وی چې یا رسول الله تاسو خو ته خو د الله پیغمبر او الله جل شانه پاک پیدا کړی مونږ خو ټول ژوند په تیارو کې په کفر شرک تیر کړی دی نو مونږ ته د دې څیزونو ډېر ضرورت دی. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم په قهر شو او مونږ ته وایي چې زه تاسو کې زیات تقوادار یم او بیا راته وایي چې روژې م نیسه او داسې م کو او قرآن پاک تلاوت داسې کو او بیا چې کوم دی نو دا هر څه ورته وکړل خو دې سره سره دا حقوق ادا کړو. عرض مې دا کولو چې رهبانیت دې ته ویل کېږي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دې نه په سختۍ سره منع کړ چې ستا ښځه درته د هغې حقوق ولې نه ادا کړي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې غار حرا ته تلو نو بیا به واپس راتلو څو شپې به یې وکړې حضرت خدیجه رضی الله عنها څه به راغلو د کور د زوجیت حقوق هغه به یې ادا کول. د زوجې حضرت خدیجه رضی الله عنها بیبي وه یو او څو ورځې چې به یې تېرې کړې بیا به راغلو. دویم دا چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم به ځان سره توخه وړه او ذات به وړو. که یو کس وایي چې تا خو توکل په دې کې دی چې انسان د دې څیزونو نه یعنې دغسې روان شي او دا څیزونه پرېږدي نو دا یاد ساتئ چې دنیا کې اسباب پرېښول دا توکل نه دی بلکې زه به یو ټکی استعمال کوم الله پاک دې ما ته معافي وکړي تاسو معافي کوئ دا متبري ده چې یو سړی اسباب ورکړي خدای استعمال کړي دی وایي چې نه زه دا نه استعمالوم بس روټۍ پرته ده دی وایي نه خورم خدای به زما خېټه مړوي او بشته دی دی وایي نسکم الله به مې مړوي جامې شته دی دی وایي ناچوم خدای به مې پټوي. نو دې کې هېڅ شک نشته چې الله جل شانه رازق دی خوراک ورکوونکی هغه دی اوبه ورکوونکی هغه دی لباس ورکوونکی هغه دی لیکن دا درکړي دي که نه او په دنیا کې چې کوم دی نو د دنیا ژوند د جنت ژوند خو نه دی چې په خپله به داسې راځي په تا پورې بنخري یا ستا خېټه ته به ځي. نو دا چې کوم اسباب الله جل شانه درکړي دي هغه اختیار کا او باروسه او اعتماد په الله باندې کو دې ته ویل کېږي توکل. زمونږ د بخاری شریف او د ترمذی شریف استاد هغه به وی وہ فرماتے تھے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اعلیٰ سے اعلیٰ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ رکھنا اسی کا نام توکل ہے. اسباب اختیار کا البته دې کې یو شی کې یو به د حرامو نه ځان ساتي چې په حرامه طریقې وګټي دا د توکل منافي ده ځکه چې دین رب تعالی منع فرمایي. یو به د حرص او لالچ نه ځان ساتي داسې حرص چې مثلا تا سره شته او ته بیا د هغې دپاره چې کوم دی نو فرایض پرېږدې د خدای پاک پولې ماتې حدود ماتې احکام ماتې بیا ورپسې دا د توکل منافي ده. د قناعت نه کول او حرص اختیارول د توکل منافي ده. مشتبه او حرام مال ته لاس اچول دا د توکل منافي ده. حضرت علی کرم الله وجهه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تره زوی دی او داسې لوی کړی دی لکه د بچي په شان او بیا زومم دی د پیغمبر علیه السلام خوږه لور بیبي حضرت فاطمه رضی الله عنها د علی سے په نکاح کې وه کور کې به خوراک سکاک سنو لږ تندې به باندې تېرېدې لیکن د توکل دا حالت و چې یو ځل دی بهر ووتو چې څه وګورم نو وایي اوږې وم ډېر سخت نهر وم په صحابو باندې ډېرې سختې لږې تندې تېرې شوي مونږ دا ارمان وکړو دا ارمان بېشکه ټیک دی چې زه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې وی چې د هغې مخ مبارک ته مې کتې د هغې خبرې مې په دې غوږو اورېدې دا تمنا د هر مسلمان په زړه کې وي لیکن په دې وخت باندې ناشکري مه کوئ چې زه دې وخت کې ولې پیدا یم او هغه وخت کې ولې پیدا نوم د خدای په قضا باندې او د هغه په فعل باندې اعتراض په شکل کې دا خبره مه کوه بلکې په دې کې د الله جل شانو ډېر حکمتونه دي که هغه زمانه کې وی هغه لوږې تندې هغه قحطونه هغه فقر هغه تنګدستي هغه جنګونه د کافرو سره هغه زخمونه هغه شهادتونه هغه در باندې راتلې نو تا به آیا دې ته غاړه ایښې وه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې که به یو معمولي خبره د بېادبۍ د چا د خولې نه ووته نو د هغه کفر خطره به وه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې صحابو باندې چې کوم حالات راغلي دي هغه حالات به مونږ برداشت کړی وي حضرت علی کرم الله وجهه په لار تېرېږي وایي چې ګورم که چېرته د خوراک څه وي نو صحابو کې غیرت و سوال به یې د چا نه کولو نه نو یو یهودي په باغ کې ولاړو نو هغه یهود خو هغه ټایم کې مالدار و باغونه یې و پیسې یې ورسره هغه یهودي کوهي سره ولاړ دی
او حضرت علی کرم الله وجهه ته وایي هل لك في ذل یا اعرابي اے عربي بوکا روباسې چې بوکا روباسې نو کجوره به در کوم د هغې په عوض کې نو دی ورته وایي چې یو نو د کوی نه به یو بوکه رایسته یو کجوره به یې ورکوله تاسو اندازه ولګوئ مدینه منوره کې باغونه د کجورو ډیر دي خو سره د دې د دوی نو د مهاجرینو یو بوکه چې د کوی نه رایستل څومره ګران کار دی او یو د کجورې دانه به یې ورکوله ده ورته وایي چې یو نو بوکه به یې رایسته نو هغه ورسره ولاړو موټي کې کجورې دي نو چې یو بوکه به یې راویسته نو یو دانه به یې ورکړه بیا به یې بوکه کوزه که راوبېوسته نو بیا به یې بله دانه ورکړه بیا به یې بله دانه ورکړه نو چې موټی یې ډک شو نو بوکه یې ورته پرېښوه را روان شو وایي بس ما دپاره دا کافي دي دې ته ویلی کېږي قناعت چې سړي ته څومره ضرورت وي په هغې باندې دی قانع شي الله جل جلاله مونږ ته په دې وخت کې څومره پریوانه رزق را کړی دی څومره پریوان د نن نه تاسو شپېته کاله او یا کاله شاته لاړ شئ نو چې کومه د ډېر عمر مشران دي هغه موجود دي هغوی نه تپوس کوي هغه دور ته لاړ شئ چې په کومه زمانه کې میچنې وي میچنې به ګرځېدي رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به اوربشې خوړلی کېدي حضرت انس رضی الله عنه تپوس چاته نه وکړو نو وایي چې زمونږ خوراک به اوربشې وي او غلبیلونه نو چې په غلبیلونو مو اوربشې چاڼ کړی وی اوړه نو تپوس کوونکي تپوس کوي چې بیا به د هغې هغه بوسکو سره مسکول ځکه چې اوربشې په میچن باندې اوړه کې اوس هم اوربشې میلاویږي ما ته د ملګرو چا دل د اوربشو راوړي دي دل په هغې کې په غنمو کې ډوفر نه کېږي مور مې وایي چې دا د غنمو دل دي که د اوربشو دي دومره صفایي سره په مشینانو باندې وباسي په میچن باندې چې ته اوربشې اوړه کړي نو هغې کې بوسکي وي نو هغه بوسکي به پکې نو حضرت انس رضی الله عنه ته وایي چې غلبیل نو اوربشې به مو خوړې په هغې کې بوسکي وو نو هغې سره به مو څه کول نو هغه ورته وایي چې ننفخه موږ به پوکې ورکو نو چې کوم بوس به ترې نه الوتل هغه به والوتل چې کوم به پاتې وو هغې کې مو اوبه واچولې هغه به مو خوړه دا روټۍ به هم نه میلاوېده عرض مې دا کوله زما عزتمندو چې دا توکل نه دی یو دا توکل نه دی چې سړی وایي چې زه اوس دا نوکري پرېږدم بیا به څه کېږي چې ما سره دا پیسې نه بیا به څه کېږي چې دا بینک بیلنس مې ختم شي بیا به څه کېږي چې دا مارکیټ نه نو بیا به څه کېږي راشه دا کاروبار نور مزید سیوا که در توکل منافي ده او دا الله جل شانه باندې توکل نشته دا چې څه د سره دي دا چا درکړي دا خو الله جل شانه درکړي او یو دا توکل نه دی چې انسان سره سوي دی هغه پرېږدي وغورځوي چې بس په الله جل شانه من توکل دی نو په الله باندې توکل پکار دی لیکن دا اسباب الله پیدا کړي دي دلته کوی شته او ته تږې او په کوی باندې بوکه شته نو دغه وخت کې د کوی په غاړه باندې ته کښېنې او لاس په ګوډو باندې کښېږدي چې د کوی نه به اوبه راځي او خپله به زما خېټې ته او خولې ته راځي نو دا توکل نه دی بلکې کوی ته بوکه ښکته که او یا نن سبا بجلی ده موټر پکې لګېدلی دی نو مشین بټن ووه او چې بجلی وي اوبه به راوغورځوي نو بیا بیس کړي نو عرض مې دا کول زما عزتمنو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به غار حرا ته تلو او ځان سره به توخه اوړه او چې هغه به ختمه شوه نو بیا به مبارک کور ته رالو او حضرت خدیجه رضی الله عنها به خدمت کولو دا آثار او نښې نښانې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې مخکې دا ښکاره شوی حضرت خدیجه رضی الله عنها چې ورسره نکاح کړي وه د هغې تذکره تاسو ته شوې ده هغې په دې بنیاد کړي وه چې د ده باندې نښ داسې علامات لیدلي وو چې هغې په بل چا نه لیدلي د وریځې سوری او میسره غلام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سفر ناشنا حالات ورته بیانول او دغه خدیجه بیبي دا د ورقه ابن نوفل پرشته کې وه او ورقه ابن نوفل د دې مکې مکرمې یو سړی و چې د جاهلیت د زمانې نه ډېر طبیعي طور سره ښه او نیک را روان او هغه بیا نصراني شوی و هغه بیا تورات زده کړی و انجیل یې زده کړی و نو دغه حضرت خدیجه رضی الله عنها هم د هغه نه څه اورېدلي وو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم علامات د هغې د بعثت نه مخکې به یهود و نصارا او خلکو ته وایي چې داسې پیغمبر به راځي نو څه نه څه واقعات حضرت خدیجه رضی الله عنها په ذهن کې مخکې نو او چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت نه مخکې دا اثار شروع شل خوب بې لیدو نو ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي جهت مثل فلق الصبح
خوب تعبیر به داسې رڼا ورځ صفا راوتو لکه رڼا ورځ چې وي او چې په لاره باندې بتلو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه به د ضرورت د رفع کولو دپاره د مکې د آبادۍ نه بهر ووتم نو چې په لار بتلم نو کاڼي او شجر حجر به راباندې سلام وي چې ما به وړاندې وروسته وکتل چې دا سلام چا وکړو نو ما به څوک نه لیدل نو به هر حال دا ټول علامات په دغه دوران کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په غار حرا کې ناست دی او د شپې وخت دی او د رمضان میاشته او بعضی وایي چې د رمضان 21 تاریخ او 10 اگست 610 عیسوي لحاظ سره تاریخ جوړیږي 610 عیسوي او 10 اگست او د رمضان 21 تاریخ په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی رااله فرښته رااله حضرت جبرئیل علیه السلام رااله د شپې وخت داسې ځای دی چې هلته کې بل څوک انسان نشته تاسو کې چې څوک تللی او غار حرا مه کتلی په جبل حرا کې اوچت ځای کې دی نو هلته عموما چې کوم دی نو هغه نن سبا خو چې موږ مسلمانان ځو نو په دې خیال ځو په دې نیت ځو چې زمونږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ځای کې ناستې کړی دی مبارک په دې ځای کې به وحی راغلی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی چې معمولی امتی وي په زړه کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت وي نو هغه دې ځای ته ځان رسوي چې ما ولیدی نو که یو سړی نن سبا ستړي ستومانې کوي او تکلیفونه تیروي او خیږي بره نو په دې خیال خیږي نو هغه زمانه کې خو په دې طرف څوک راتلل نه ځکه یې د دې ځای انتخاب کړ په داسې یوازې او ځان ته ځای کې فرښته رااله حضرت جبرئیل علیه السلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وکړو او ورته وایي جبرئیل علیه السلام چې اقرأ پڑھ تو وایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمایل ما انا بقاری میں پڑھ نہیں سکتا زه لوستی نشم بیا ورته فرمایل چې اقرأ پڑھ تو وایا بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ما انا بقاری پړومبي ځل باندې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زه نشم لوستی نو جبرئیل علیه السلام ځان سره جوخ کو او سینې د سینې سره یو ځای کوته او حضرات اهل علم وایي چې انساني شکل کې راغله او بیا پرېښو زور یې ورته ورکړو نو بیا پرېښو په دویم ځل یې ورته بیا ووایي چې اقرأ پړ تو ووایه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وفرمایل چې ما انا بقاری بیا حضرت جبرئیل علیه السلام ځان سره جوخ کو او جوخو کې د هغې نه زیات زور ورکو او بیا یې پرېښو بیا ورته وایي چې اقرأ بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل چې ما انا بقاری میں پڑھ نہیں سکتا زه لوستی نشم بیا په دریم ځل بیا ځان سره جوخ کو بیا چې ځان سره جوخ کو نو بیا د هغې نه سیوا زور ورکو او بیا یې پرېښو بیا ورته وایي چې اقرأ بسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم دا دې پورې آیات دا ړومبی وحی د قرآن کریم چې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شي په دې ځل باندې په دې وروستي ځل باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سینه او زړه کې د آیات محفوظ شو اوس دې ځای کې یو مسله خو دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا څنګه فرمایل چې ما انا بقاری میں پڑھ نہیں سکتا یا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں حالانکہ هغه خو عربو او دا قرآن پاک په عربی کې نازل شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم عربو قرآن کریم په عربی کې نازل شوی بیا څنګه نه لوستو نو جواب یې دا دی یو بعضې حضرات وایي د سیرت په کتابونو کې لیکلي دي چې جبرئیل علیه السلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو کپڑا ریخمینه ټوټه د ریخم هغه یې ورته مخې ته ایښي وه په هغې باندې دا آیات لیکلي چې دا وایه او هغې باندې هیرې جواهرات لګېدلي وو په هغه کپړه باندې او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو مسند راوړی و په هغې باندې یې کېنولی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم
تحریر نشو لسته، لیکې نشو کولی او کتاب یې نشو ویلی. او دا یاد ساتئ چې نن سبا خو مونږ فخر په دې کوو، وایي فلان کې پڑھنے والا دی او فلان کې ان پڑھ دی. او پڑھنے والا او ان پڑھ کې فرق وي. پڑھنے والا ته سړی د عزت په سترګه ګوري، ان پڑھ ته نه. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره نه لوستل او نه لیک دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدح ده. تاسو به وایئ چې څنګه؟ هغه داسې چې کوم علوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په سینه کې کومې خبرې چې هغه یې کړي دي او کولې، د دنیا علما، اهل علم، فقها، محدثین، مفسرین او سیرت لیکون کی، اصول فقہ، اصول حدیث، اصول تفسیر چې څومره کتابونه دي دا ټول لیکل شوي دي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې علومو په رڼا کې لیکلی شي او ختمیږي نه چې څومره پورې دا ځمکه شته دی، دا دنیا آباده ده، قیامت نه دی راغلی. الله جل شانه به د اهل علمو نه دا کار اخلي. دا د هغه علومو په رڼا کې دي چې د هغې علم نه ذره څوک اخوا دېخوا شي نو ټول امت پې باندې د اهل علم پې باندې راپاسي، وایي دا ټکی غلط لیکلی دی، دا شی غلط دی، دا کتاب مه ګورئ. ولې؟ د هغې علومو نه بهرنۍ خبره ده. دا علوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړی شي او سره د دې چې پڑھنے والا نو. د تاسو نه زه یو تپوس کوم چې یو سړي کتاب لیک نشي کولی او کتاب کې ویلی نشي او هغه سره دومره علوم وي، نو دا صاحب کمال شو. او که هغه کس چې هغه کتاب لوستی شي او کتاب ووایي دا صاحب کمال شو. کمال د ده ډېر زیات دی چې چا کتاب نه دی لوستی، تحریر نه ورځي او هغه د علومو سمندر دغه بیانوي. دویمه دا چې په هغه زمانه کې کتابونه وو او تورات او انجیل دا کتابونه وو، خو دا خو محرف شوي، مبدل شوي دي، په دې کې تحریف دی. دغه تحریف را روان نو که چېرې رسول الله صلی الله علیه و لکه ورقه ابن نوفل چې تاسو ته ما تذکره وکړه، هغه به د تورات ترجمه د عبرانۍ او سریانۍ ژبې نه عربۍ ته کوله او دغسې کتابونه وو. نو که چېرې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د کتاب مطالعه کولی شوی، نو بیا به ډومبی اعتراض د مخکې خلکو دام کولو، لکه نور خو یې د ځان نه اعتراضات جوړول، دا اعتراض به کولو چې دی د فلانکي فلانکي کتابونه وایي، نو د هغې نه دا علوم زده کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبی امی په دې لحاظ سره چې پیغمبر علیه السلام پڑھنے والا نو، نه استاد شته په دنیا کې، الله جل شانه براہ راست ورته علم ورکړی، او نه چې کوم دی نو چېرته کتاب لوستی دی، نه کتاب لیکلی دی. چې په چا به لیکل کول، خطوط به بادشاهانو ته لیکل، نو بیا به صحابه ورته وی چې دا ولیکئ، کاتبین به راغوستل. قرآن کریم چې به نازل شو نو ورسره کاتبین وحی و، حضرات صحابه. زید ابن ثابت رضی الله عنه کاتب وحی دی. نو بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا آیات نازل شول دغه وخت کې. دویمه خبره دې ځای کې دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا زور چې ورکو جبرئیل علیه السلام دا ولې، دا خبرې نه محدثین ذکر کوي نه فقها ذکر کوي، دا حضرات صوفیه ذکر کوي. او دا یاد ساتئ چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو کې چې څنګه دا نور څیزونه شته دی، فقه شته دی، تفسیر شته دی، حدیث شته دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د کافرو سره جهاد کړی دی، تعلیم و تعلم شته، دغسې تزکیه هم شته چې نن سبا ورته تصوف وایي. قرآن کریم په اصطلاح کې دې ته تزکیه وایي. تزکیه څه ته ویلی کېږي؟ کسی دوسرے کے دل کو مانجنا، دلوں کو مانجنا. قرآن کریم کے اللہ پاک فرمائی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ جل شانہ نے بڑا احسان کیا مومنوں پر کہ انہی میں سے ایک پیغمبر کو مبعوث اور پیدا فرمایا جو ان کا تزکیہ کرتا ہے. یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کریم کی آیات تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تزکیہ کوي. تزکیہ څه ته ویلی کېږي؟ د کفر و شرک چې څومره غلط عقاید و د هغې نه پاکول، او چې څومره په انسان کې بد اخلاقي او رذایل وي د هغې نه پاکول.
په دې زړه کې مختلف قسم صفات د انسان راتلی شي، دا خم کیدی شي او دا بدم کیدی شي. په دې کې صبر په دې زړه کې دا راتلی شي، صبر خشه دی، او د دې په مقابله کې بے صبری، جزع او فزع، ګیلې او مانع، شکوې شکایات، دا غلط شی دی. یو سړی فقیر دی وای په دې شکر دی، الحمدلله علی کل حال، شکر دی په دې حالم شکر دی. او چې فقر شي او دې چغې او سوري وباسي چې ها دا یوازې زیم په دې معاشره کې نورو ته ورکړی دی، ماته مال ولې نه دی راکړی، دا بې صبري ده، دا د الله جل شانه په جناب کې ګستاخي ده، بې ادبي ده، او بې ادبۍ سره ایمان سلب کیږي. زمونږ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم څخه یو بوډا راتلو، هغه ما هم لیدلی و د هری پورو. نو حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم د هغې باره کې خبره کوله، وی یو ځل ته ما تپوس وکړو نو چې ما ته ستا آپ کے بچے ہیں آپ، نو ما ته وایي چې الحمدلله تھے، ما ورته وایي چې آپ کے بچے ہیں، وایي چې دومره موده دې وشو دلته کې کربوغه کې ما ستا هلکان لیدلي دي، نو وایي الحمدلله تھے. بیا مې ورته وایي چې تھے کا مطلب کیا اب نہیں ہے کیا، تو وہی الحمدللہ مر گئے، الحمدللہ مر گئے. ډېر ښه بوډا و. نو ما ته خندا راغله، ما وایي چې ته تھے، نو بیا دې مې وایي چې الحمدللہ، او چې اوس ته وایي چې مړه شول نو الحمدللہ، د دې څه مطلب شو؟ نو وایي جب تھے تو اس پر اللہ کا شکر، اس لیے کہ اولاد اور بچے بہت بڑی نعمت ہے، اور جب ابھی نہیں ہے مر گئے تو اس پر بھی اللہ کا شکر کہ اللہ جل شانہ نے جھنجھٹوں سے مجھے چھڑوایا، د دو واده کوه او د کله به د یو غم او کله به د بل غم څه و، بس الله جل شانه داسې فراخه چې هېڅ غم را سره نشته دی، نه د زوی د واده نه د لور د واده وي نشته. نو بهرحال انسان دغه وخت کې یعنی څه خبره مې کوله، تزکیه باندې خبره کېده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د خلکو تزکیه کوله، او تزکیه به د زړه کې اخلاق وي، بد او ښه. هغه بد اخلاق لرې کول دا چې انسان خواري کوي نو هغه لرې کېږي، او د هغې په ځای کې ښه اخلاق پیدا کړي. حرص دا بد صفت دی، دا خلق دی چې په دننه په زړه کې وي، او د دې په ځای کې قناعت دا ښه دی. ناشکري دا بد صفت دی، ناشکري او ناقدري. خدای پاک هر څه ورکړي او د الله جل شانه شکر نه ادا کوي، نشته دی، کم دی. دکان شته، مارکیټ شته، کارخانه شته، ځمکه شته، فصل پکې کېږي، هر څه خدای ورکړي دي. چې تپوس ته وکړه نشته، کار نه کېږي، ګزاره نه کېږي، په زرګونو روپۍ ګټي، بعضې سړی په لکونو ګټي، نشته. دغه ناشکري چې دی وایسته نو الله جل شانه په دې غضبناک کېږي، بیا به پیسې ګټي، بیا به په هغې کې برکت نه، قرضونه به در باندې خېږي، پوهېږه به نه په ځان باندې. نو عرض مې دا کوله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه تزکیه به هم د خلکو کوله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې کله د فرښتې جبرئیل علیه السلام دا زور ورکولو، نو دا صوفیه حضرات وایي چې دا هغه فیض د جبرئیل علیه السلام د سینې نه منتقلولو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سینې ته. ملک فرښته دا جدا مخلوق دی، او بشر انسان دا جدا مخلوق دی، او د بشر د ملک نه استفاده دا ګرانه ده، ډېره زیاته. ځکه قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي چې مشرکینو به وي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې دی څنګه پیغمبر شو، دی خو زمونږ په دې معاشره کې دې ځای کې پیدا شوی دی، نو دی څنګه پیغمبر شو؟ پیغمبر خو په کار دا دی چې فرښته وي. نو الله جل جلاله فرمایي چې پیغمبر فرښته وي، نو چې فرښته په خپل اصل صورت کې وي نو تاسو د هغه نه استفاده نه شوه کولی، او که خامخا هغه راتلی نو بیا به بشري صورت کې راتلی. ځکه چې فرښته په اصل صورت کې راشي نو هغې ته چې وویني سړی نو هغه به یا مریض زړه به یې چوي نشي لیدی. فرښتې اصل صورت دا دی، یا به زړه چوي مري، یا به هغه پرکاله شي، بېهوشه به شي.
نو خامخا به هغه انساني شکل و صورت کې راځي. نو چې انساني شکل کې راشي نو بیا به دی وایي چې دا خو انسان دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او انبیاء کرام ځکه الله جل شانه بشر پیدا کړي دي فرښتې نه. بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم بشر ما فوق البشر نو او په ټولو انسانانو کې افضل ترین په مخلوق کې د هغه نه څوک افضل او د هغه برابر نشته. بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر الله جل جلاله پسې چې په کائناتو کې په مخلوق کې د چا مرتبه لوړه ده هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. د جبرئیل علیه السلام نه استفاده کول دا ګرانه وایو. دویم دا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه د نننې نظام هغه داسې شي چې په هغه کې صفات پیدا شي ملکوتی چې د فرښتې نه اخذ کولی شي. تاسو ګورئ چې مقناطیس اوسپنه راکاږي او لرګی نه راکاږي. مقناطیس اوسپنه راکاږي لرګی نه راکاږي. دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سینه ده چې قرآن پاک او وحی اخلي او د بل چا په سینه کې دا نازل شوی وی نو هغه ساعت زړه بې چاودی. د وحی دومره زور او دومره چې حضرت زید ابن ثابت رضی الله عنه فرمایي چې یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره زه ناستم. دا کاتبین وحی کې دي هغه صحابه چې چا به وحی لیکله. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زه ناستم او د هغې مبارک دا زنګون زما په زنګون باندې پروت وفخذه علی فخذی. زنګون یې زما په زنګون باندې پروت. دغه وخت کې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د وحی نزول شروع شو. وحی راتلل چې د وحی راتلل به شروع شل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې به یخ جمی کې خولې راماتې شوې او داسې به څڅېدې دا خولې لکه د ملغلرو په شان مشکڼو په شان. نو وایي چې زما په هغې پتون باندې دومره بوج پرېوتو دومره بوج چې ما وی چې قریب ده چې زما دا پتون اوچ وي دا وشلېږي مات شي د وحي د ثقل او د بوج د وجې او امهات المؤمنین وایي چې په یخ جمې کې پې خولې رالې او صحابه وایي چې په کومه اوښه باندې به ناست نو هغه اوښه به د وحي د بوج د وجې نه هغه به کېناست او یا به خپې ارجل برجل کېدي لکه چې ډېر زیات بوج وي پې باندې. دا د وحي ثقل. او یو ځل په جیرانه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یو کس تپوس وکړو چې یا رسول الله یو سړی دی احرام یې تړلی دی عمرې ته ځي او په هغې باندې خوشبويي لګولې ده د زعفرانو نو دی څه وکړي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته جواب ورنکړو. نو دغه وخت کې پې وحي شروع شو. نو یعلا یو صحابي دی هغه وایي ما حضرت عمر رضی الله عنه ته ویلي چې ما ته وښیه دغه وخت کې د وحي کیفیت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه حالت وي. ما ته عمر صاحب وایي چې راشه نو صادر په باندې پروت چې صادر مې اوچت کو نو دومره په زور باندې دا ساره وته لکه سړی چې په غرق خوب باندې ودي او خرخر کوي داسې او خولې په باندې راماتې وي. لږ ساعت کې د وحي کیفیت لرې شو. سري عن بیا وی چې عین سائل هغه سائل څه شو هغه چې پوښتنه یې کوله وی چې دا یم یا رسول الله. ورته یې وفرمیل چې دا چې کوم رنګ دی نو دا ووینځه او د وینځلو نه پس چې کوم دی نو بیا او دا موزې چې دی چولې دي نو دا وشلو لاندې د ګیټو نه ښکته چې خپه دې پکې پټه نه. بهرحال د وحي کیفیت به رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دومره سخت. دا خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سینه وه چې د قرآن کریم نزول یې برداشت کړی دی. ګنې د قرآن پاک په باره کې خو الله پاک فرمایي قرآن کریم کې په خپله انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها. دا امانت دا مونږ په غرونو باندې او په ونو بوټو باندې پس آسمانونو باندې په ځمکه باندې وړاندې کو د انکار وکړو. بهرحال نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا زور ورکول حضرات صوفیه وی دا نسبتونه کله چې یو سالک او مرید د خپل شیخ سره کینی د استفادې لپاره د تزکیې لپاره نو حضرت شاه عبدالعزیز رحمه الله د شاه ولی الله رحمه الله زوی د تفسیری عزیزی کې لیکي او حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور الله مرقده نور حضرات دا نقل کړی دي چې د مرشد او د مرید په منځ کې څلور قسم نسبتونه یو ته نسبت انعکاسي ویل کېږي یو نسبت القایی دی
یو نسبت اصلاحی دی او یو نسبت اتحادی دی. نسبت انعکاسی ده چې په ډومبي ځل څوک د چا نه بیعت شي او متبع سنت مرشدي وي د هغه په محفل کې کینی نو د هغه د محفل د هغه د صحبت هغه اثرات دی په خپل ځان باندې ویني نو دته دا ځان خپل ډېر پاک ښکاري. وجه دا ده چې اثر پې باندې د هغې د دې مثال داسې دی لکه د عطار په دکان کې سړی کینی عطر فروش نو دی عطر یې نی لګولی خو هغه عطار د دکان هغه فضا او ماحول ټول خوشبودار دی نو دی خوشبویي محسوسوي او چې دغه صحبت نه دی کله لاړ شي نو بیا دغه وخت کې هغه اثر نی. ځکه ډېر حضرات دا وایي دلته چونکې نیکان خلک ناست دي نو بعضې سړی چې ډېره موده پس راشي یا داسې په ګډو وډو کې وخت تېر کړی نو هغه وایي چې د مجلس ډېر زیات خوند وکړو دا د صحبت هغه لنډ اثر وي او چې کله دلته نه لاړ شي نو بیا هغه کیفیت نه محسوسوي. نو دغه وخت کې پکار دی چې مسلسل دی د چا ښه صحبت ته ځي مسلسل چې مسلسل ځي نو دا به کلکېږي. نو د نسبت انعکاسي نه بیا نسبت القایي جوړ شي. په نسبت القایي کې بیا مرشد او شیخ توجه کوي نو هغې توجه سره د اصلاح وشي. دغه اصلاح چې دی بیا د هغې مجلس نه پاسې نو بیا هم د سره هغه نښتي خو د هغې حفاظت کول پکار دي. او د هغې مثال بیا داسې لکه ته چا سره اور بلیږي او مومبتي خپله بله کړې او د هغه نه یوسې نو دا مومبتي به داسې په حفاظت کې وړې چې ګیر چاپېر به دې نه لاس نیولی چې چېرته مړه نه شي او که حفاظت یې نه کوې معمولي هوا پرې راغله نو دا به مړه شي. نو دغسې چې کوم ستا زړه کې ښه خبره ننوتې ده او تا پورې ښه اثر نښتی دی د هغې به اوس حفاظت کوې. د غلط مجلس نه به ځان ساتې د ګناه نه به ځان ساتې ګنې دا اثر دا ختمېدی شي. دیم بیا نسبت څلورم بیا نسبت اتحادي وي. نسبت اتحادي هغې چې په هغې کې دغه مرید د خپل مرشد په شان شي د هغه په زړه کې چې کومه خبره راځي هغه د ده په زړه کې راځي هغه چې کوم سوچ کوي هغه سوچ دیم کوي د دوی دواړو حالات یو شان شي نو دغه نسبت اتحادي وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابو کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه ابو بکر صدیق رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره نسبت اتحادی حاصلو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه کې به کومه خبر راتله هغه به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راتله. په یو مشوره کې د قیدیانو په باره کې مشوره وشوه د بدر قیدیانو چې دوی سره څه وکړو نو عمر صاحب او ډېرو صحابه ووایي چې یا رسول الله سرونه یې پرې کوي قتل یې کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه کې راغله چې دی نه فدیه وصول کو او پریدو او د ابوبکر صدیق سے په زړه کې دا رایه راغلې. په حدیبیه کې چې کله صلح کېده حضرت عمر رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یا رسول الله ته د الله رښتینی پیغمبر نه ویم وی دا کافر په باطل نه دی وی دی وی مونږ په حق باندې نه یو ویو نو بیا مونږ څنګه دی ته خپل ځان ذلیله کوو او دی سره روغه کوو مونږ راغلي یو عمرې ته مونږ عمرې ته ځو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې په دې کې خیر دی زه د الله پیغمبر یم خبره زما ومنه. عمر صاحب ډېر سخت د غصې په حالت کې ځکه چې دا دناعت ورته ښکنه ښکارېده چې دا کافر مونږ ایساروي مونږ ته وایي چې خانه کعبې ته مه ځئ ټول خلک ځي. هغه زمانه کې به عمره ته خلک تلو حج ته به تلو که چا به د خانه کعبې طواف کولو جنګ ته به نور راغلی نو تلو به نو د دوی اراده 1400 یا 1500 کسانو نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره د عمرې وه د جنګ نه وه مشرکینو بیا نه پرېښود. بیا ابوبکر صدیق صاحب ته لاړو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته دغسې خبرې عمر صاحب وکړي نو ابوبکر صدیق صاحب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبرې نه وې اورېدلې هماغه خبره ورته حضرت ابوبکر صدیق صاحب وکړه چې کومې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی هماغه سوال جواب یې وشو. نو دې ته نسبت اتحادي وي چې د شیخ او د مرید په زړه کې بیا یو شان خبره راوچتېږي. بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله جبرئیل علیه السلام رالو نو راتلو سره مناسبت پیدا شو او ړومبی چې کله ورته ووایي چې اقرا نو دا هغه نسبت انعکاسي و او چې بیا زور ورکو نو دا نسبت القایي و او چې بیا دویم ځل باندې زور ورکو نو دا نسبت اصلاحي و او چې څلورم ځل په درېیم ځل باندې زور ورکو نو بیا دغه نسبت اتحادي و. اوس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سینه هغه د جبرئیل علیه السلام
نه اخذ کولو دپاره بالکل تیار او ملکوتی صفات پکې راغلي. نو جبریل علیه السلام چې به وحي راړه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به اخذ کوله. ان شاء الله دې پسې مزید بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته تګ د وحي د نزول نه پس واقعات که ژوند بیانېږي. واخر دعوانا الحمد